نو موږ ستاسو د بچیانو داسې حفاظت کړی بچیانو د الله نه ویریږئ پرده فرض ده ستا لباس ته به خلک ګوري ستا اخلاقو ته به ستا ژوند ته به خلک ګوري دا عالمه ده چې تاسو دا علاقو د مسلمانانو دا بچیانې د دې نه متاثره کوي چې او دا علم خیر دی مدرسه خیر دی خلکو ته خیر رسیږي خلک به مدرسې ته راځي خو که ستاسو نه داسې حرکات وشي چې هغه نازیبه وي خلق به د مدرسو نه د علم نه د دې نه متنفر شي خلق به د ایمان او د دین نه متنفر شي یره چې دا عالم او د اخلاق څنګه دي دا عالم او ته وګوره د پلار مور سره څنګه جګړې کوي د ورور سره څنګه په جګړو ده د خاون سره خدا په جګړو ده مدرسه کې چې کوم د علم کړو وګوره خواخې سره خو پیژني نه دا تمام شکایتونه د داسې فاضلو راځي ګورخه به د ځان نه به فتوی نه ورکوي خواخې پکې چا راوستی د سخر پکې چا راوستی دی دا غیره باندې حق څه کوي دا ته چا ویلي چې د خواخې سخر حق نشته دا ته چا ویلي دي تاسو ته استادانو احادیث ویلي طالبانو ته چې کوم دی حقوق او مسائل بیا ورخیو د خاون په خپل ښځه حق وي د ښځې په خاون حق وي خو دا څو په کنډو نه تلیخه کنډه په کنډه باندې څوک حقوق نه ورکوي دا ژوند دی په دې کې تسامح وي نرمي کوي د یو بل سره که داسې حقوقو ته وګورو بچی ته فارغه شوې ستا په خاوند باندې صرف ماسپښین وچه ډوډۍ دی حق دی ښه یوه ډوډۍ به ماسپښین درکوي او ځان یې کرپوه او یوه ډوډۍ به ماښام درکوي او بس دغه ډوډۍ کرپوه ترکاري دې پې حق نشته نو ته به داسې خاوند سره وخت تیر کې دا خو چې ته واده شي دا غونډ کور تا ته حواله شي په خپل طبیعت باندې په خوا په خپل طبیعت باندې خورا دا ژوند دی خاوند د خپلې ښځې سره ناکام کوي ښځه به د خاوند سره ناکام کوي چې تو د خاوند حق منې په دې باندې د پلار حق دی په دې باندې د مور حق دی چې دا پلار دی بچي ته وایي ورکه طلاق وله لرې که د کور نه د پلار حق دی بلکل به تا طلاقوي چې پلار زوی ته وایي ورکه دې ښځې له طلاق لرې که د پلار حق به منې ورکه طلاقه څنګه پتا باندې حق نشته ستا واده وشو ته د دغه سخر بچی همیشه دپاره په دې سخر حرامې څنګه چې د هغې لور په څنګ کې کېناستې شي د دې پلار لاس ښکلوی شي د پلار تندی ښکلوی شي انګور د سخر سره په څنګ کې کېناستې شي د سخر لاس ښکلوی شي د سخر تندی ښکلوی شي دا پلار دی شریعت تاله پلار وګرځو ته وایې چې کوم دی د سخر حق پکې چا راوستی دی داسې بلا مسائل زنګ مخې ته راشي د ځان نه به مفتیه نه جوړې د خپل استادانو سره د علماو سره د هغې په رهنمایي به ژوند کوئ مسایلو کې به غلطه شي موږ ته وګورئ داسې ټول علما دي الحمدلله 29 سال زما د درس وشول لیکن اوس هم کله بعضې مسایل داسې راشي یره چې دا مسله تفصیل غواړي ته دا لفتا ته لاړ شه دا مسله زما په ذهن کې حاضر نه ده ما ته نه دی ده ته مدرسې دا لفتا سره رابطه وکړه د هغې دا مقصد خو نه دی چې ما طالبي وکړه یا بل عالم طالبي وکړه او 30 کاله درس وکړو په تمامو مسایلو به ګینې دی پوهېږي دا خو د الله علم دی امام مالک رحمه الله ته سړی رالی چې د مسلې تپوس کوي ما ته پته نشته 36 مسایل دغه په ژوند کې داسې نقل دي ما ته پته نشته سائل ورته وایي مولوي صاحب زه خو د ډېر لرې علاقې نه راغلی یم قوم خلکو را لېږلی یم چې دا لوی عالم دی د هغې نه مسلې تپوس وکړه او ته یې ما ته پته نشته زه قوم ته څه وویم وایي چې واپس لاړ شي ورته ووایه امام مالک وایي چې ما ته مسله نه راځي زما نوم هم ورته یاد کړه ورته نه راځي مسله موږ دا عار نه ګڼو چې یو انسان ته مسله نه راځي نو داسې نه چې تا نه مسلې تپوس کړي او تر ځان نه جوابونه کوي د خپلو علماو سره د خپلو مشایخو سره د هغې په رهنمایۍ کې دا زموږ دین دی بچیانو داسې به ژوند کوئ